خاورې اوسېدونکو قدرمنو درنو ننګیالو پښتنو وروڼو ستاسو د ټولو په اجازت تاسو باور وکړئ چې د باچا خان او د ولي خان روحانو ته د عقیدت ګلونه وړاندې کولو څخه مخکې زړه مو غواړي چې ستاسو په زرهاو په لکاو وارو شکریه ادا کړو کم عزت کم درنښت چې نن د انورجان سردار امیر الله خان کیبزی امان الله خان علیفال او د دوی تنظیم د دوی ملګرو موږ ته باچا خان ته ولي خان ته او د ژوب خاورې ته نن پخپله ورله ورکړي د موږ سره الفاظ نشته چې د صوبې د ذمهواره په حیثیت ستاسو شکریه ادا کړو ستاسو کور ودانۍ ووایو خو بس د لوی خدایه به دا دعا کوو چې کم عزت کم درنښت د ژوب تنظیم په ملګرتیا او په کومک د شیراني ملګرو د سردار امیر الله خان کیبزی او د کیبزی قوم د لارې نن عوامي نیشنل پارټي زموږ ملګرو ته ورکړل سولو الله پاک دې تاسو ټولو ته داسې په عزت او په درنوالي په زرهاو په لکاو واره وګوري زه د انتظامیې د میډیا د ملګرو او د خپل تنظیم د یو ورکر شکریه ادا کوم چا چې نن خواري کښلې ده او د ژوب غوندې ښار کې دومره درنه او په زړه پورې جلسه جوړه کړې ده ورسره زه نن په پی ډي ایم کې شامل دلته ناست د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د جمعیت علماء اسلام او ورسره زموږ ننګیالي وروڼه د پښتون تحفظ مومنټ د ملګرو او په پی ډي ایم کې شامل د نورو جماعتو د ملګرو د مشرانو شکریه ادا کوم چې نن د فخر افغان باچا خان او رهبر تحریک خان عبدالولي خان د کلیزې په مناسبت دوی ته او د دوی روحانو ته عزت بخښلو دپاره د موږ سره په دې نننۍ جلسه کې ګډون لري زه غواړم چې د حیدر خان د میاز صاحب یا د نورو ملګرو د دومره درنو په زړه پورې مجلسو بعد ستاسو خدایه مکه د خولې خوند خراب کړم خو صرف درې خبرې به وکړم پر باچا خان یا پر ولي خان هر ملګری خپل پوار ډېر په درنو الفاظو وژغوري زه به دومره ووایم کله ناکله علما کرام په دغه شعر د موږ خوا بده کړي زموږ عقیده مسلماني زموږ نه بلکې د ټولو پښتنو په ټولو مسلم دنیا کې ښکاره ده خو شاعر باچا خان د عظمت هغه مینار ګڼي باچا خان په خپل وخت کې د خپل ولس هغه رهبر او رهنما ګڼي د کردار هغه مینار ګڼي هغه وایي خو سلسله د نبوت ختمه شوه که چیرې د نبي علیه السلام باندې سلسله د نبوت ختم نه وی او دا سلسله پاته هم شروع پاته سوې وی نو دی وایي سلسله د نبوت که ختم نه وی پیغمبر د پښتنو به باچا خان وی باچا خان دومره عظیم هستي و او زما یاد دي په دې دې ملګري خوا نه بدي کاکاجي دې خدای وبخښي د کاکاجي په صدارت کې په کوټه کې یو د باچا خان کلیزه جوړېدله نو آل پارټیز ورته راغوښتل سوي وو نو هر مقرر چې به راغلی حقیقت دی زموږ په نن زمانه کې هم د باچا خان په وخت کې نوموړي ډېر پیدا سوي دي د چا د جدوجهد زموږ انکار نشته د چا د قربانیو زموږ انکار نشته نو کله چې بیا به هغوی بار بار باچا خان پلانی رانمونه به اوږده سوځي نو عزیز الله ماما دې خدای وبخښي نو عزیز ماما چې کله تقریر ته راولاړ سو نو عزیز الله ماما ویلې ول د دې څه زه انکار نه کوم
چې دا کوم نمونه اخیستل کېږي دا د خپل وخت او د دې خاورې ډېر توریالي او ننګیالي نوموړي دي. خو یوه خبره کوم، خدای ته وګورئ، باچا خان پر دې خاوره یو عرض زېږېدلی دي. باچا خان پسې لیکه مه جوړوئ، یعنې دا دومره لوی سړی دی. او بیا زما یاد دي باري جاني راغلی یو پټي ته، په کوټه کې د ده په استقبال کې د ده په اعزاز کې یو مشاعره جوړه سوې وه. موږ د پیسب ځوانانو موږ هم ورته ناست وو. نو په هغه کې بیا یو ملګری ولاړ شو، اعتراض یې وکړي، باري جاني پر باچا خان پرله پسې څه داسې شعرونه او نظمونه وویل. نو هغې اعتراض وکړي چې ته باچا خان یادوې، ته فلانی ولې نه یادوې، ته فلانی ولې نه یادوې. هغه د پارټۍ نه و، عام خاص ټول پښتانه ورته راغلي وو. نو باري جاني ډېر په ښایسته الفاظو دا خبرې جواب وکړي. اوس زه دا منم چې دا ټولې هستۍ غټې هستۍ دي، خو دوی بدقسمته وو چې د باچا خان په زمانه کې پیدا شو. باچا خان دومره ستر شخصیت و چې هغې نور شخصیتونه د ځان په برابري کې پسې راپوره نه شول. او داسې که ولي خان راواخلې، زما یاد دي د ولي خان د وفات بعد برابر اسفندیار ولي خان سره موږ په کراچي کې په یو پروګرام کې ول. پر ولي خان باندې پروګرام و، نو د سیندیانو یو قوم پرست ولاړ شو، په خپل تقریر کې دا خبره کوله. ما د ډېرې دنیا د جیل کانیانې ویلي دي، ما د ډېرو دنیا د لیډرانو مبارزې ویلي دي. خو زه یوه خبره د یو سیندي په حیثیت کوم، که څه هم زه د ولي خان پیروکار نه یم، خو د ولي خان په دې ملک کې د عین دپاره، د قانون د بالادستۍ دپاره، د قومو د ازادۍ او د خپلواکۍ دپاره چې کوم جدوجهد کړی دي، ما چې هر څه لیکونه ویلي دي، کتابونه مو ویلي دي، خو ما د ولي خان نعم البدل نه دی پکې رایستلی. دا زموږ په مخ کې یو سیندي کمپرست دا خبره کوله. خو بدبختانه دا ته به موږ بدبختي ووایو چې په موږ کې باچا خان او ولي خان هم پیدا سو، خو به حیثیت کام د هغې په لاره موږ به حیثیت کام نه ولاړو. نن د هغې یوه خبره زموږ په مخ کې ده. زما د لورلايي د پی ډي ایم په جلسه کې یوه خبره ما وکړه، یوه راسه یېره سوه، د مضمون ووتله. خو چونکې نن هم دا د ډېره دنیا ناسته ده، خامخا به دا خبره هغې ته بیا هم ورسېږي. ما یو خو شکر دی چې موږ نن په دې سټیج سره ناست خلک، موږ به په الیکشنونو کې په یو مصیبت اخته چې چا به د جمعیت علما اسلام په خدا نخواسته سیاسي مخالفت دی، الیکشن دی، لکه حیدر خان چې ویل په مخالفت کې کینډیډیټ ودراوي. نو دوې خبرې به موږ ته ډېرې مشکلې وې. یوه دا خبره چې مولوي صاحب ته ووټ نه ورکوې، خدایه مکه د دوژخ په لاره روانه. او دویمه دا خبره چې کتاب ته ووټ نه ورکوې، توبه نعوذ بالله، لکه د قرآن چې انکار کوې. نو دا ما دا ډېره د شکر خبره ده چې نن موږ ټول په دې سټیج سره ناست، په مسلماني عقیده، په پښتني عقیده او په افغاني عقیده موږ د هر چا ځان پیاوړي هم په مسلماني ګڼو، هم په پښتنوالي ګڼو، هم په افغانیت ګڼو. راسي موږ سره ملګري سو، د دې فتوو سره راوځو چې ته کافر، زه مسلمان، ته فلانا، زه فلانا. نو ما دا عملا ثابته سو انشاءالله دوباره که بیا داسې ماحول جوړېږي نو ولس هر څه پخپله لیدلي. او یوه خبره هم دا په ذهن کې وي چې دا د باچا خان او د ولي خان سره تړل غواړم. زموږ پر خاوره جنګ وسو، تباهي وسوه، بربادي وسوه. دې پښتنو ته د باچا خان او د ولي خان ستونې څیرې سول. دې پښتنو دا زموږ جنګ نه دی، دا پردی جنګ دی، نه دا جهاد دی. نن تاسو وګورئ چې هغه مذاکرات چیرې شروع دي او د چا په منځ کې شروع دي. نو ما زه به دا خواست په دې د پی ډي ایم په جلسه کې مولانا صاحب ته کوم چې مولانا صاحب نن د جمهوریت دپاره، نن د پارلیمنت د بالادستۍ دپاره او نن د ووټ د عزت دپاره دا ټول پاکستان ستا شاته ولاړ دی. په هغه کې پاکستان پیپلز پارټۍ چې 4-5 واره د دې ملک حکمران جماعت ګرځېدلی دي، په هغه کې پاکستان مسلم لیگ نن چې 4-5 واره د دې وطن حکمران جماعت ګرځېدلی دي. موږ کوچني کوچني پارټیانې خو خپل په ځای، دا ټول موږ په تا پسې. ته دلته هر کار د جمهوري اصولو تحت غواړې، ته نه غواړې چې په پارلیمنت حمله وکړې، دا غیر جمهوري عمل دی. ته نه غواړې
چې د سینټ الیکشن پرېږدی وهسې نه چې جمهوریت ته خطر رسي ته نه غواړې چې خدا نخواسته داسې احتجاج وکړې چې په نتیجه کې یوه ګمله ماته شي نو ما زه به وایم هغه سټیج به ما زه به ورته وایم خو ما دلته د ذهن مو وته چې هسې خو مولانا صاحب د مرګه سره 4-5 واره مخامخ شوی ملګري دي په شهادتو رسېدلي دي پر مولانا غفور ایدري چې کومه واقعه وسوله بیا کسه طالبانو سره په شهادت ورسېدل داسې مولانا سنجان مولانا نور محمد څوک بېشماره علما کرام او حافظان او کاریان په شهادت ورسېدل نو ما زه به دا خواست درته کوم چې مولوي صاحب که څوک دې وژني که دې پرېږدي هسې خو زموږ په دې ایمان دی چې کل نفس ذایقة الموت هر ځي ژوندی شی به د مرګ خاوره څکي او په دې زموږ ایمان دی د قرآن آیات په رڼا کې چې مرګ یو سیکنډ نه شاته کېږي نه مخته کېږي نو چې دا مو ایمان دی نو راسه پر افغانستان غږ وکړه چې راسئ طالبانو ورونو علما کرامو د دې جنګ لاس واخلي چې یا د کرزي سره په مورچه کې یا د اشرف غني سره په مورچه کې یا د افغان عسکره سره په مورچه کې جنګ د بل دی نو راسه د جمهوریت د لارې د پارلیمنت د لارې لکه ستا چې د جمعیت علما اسلام په نامه د اکرم خان دراني په مشرۍ کې صوبایي حکومت جوړ شوی دی د وفاقي حکومت حصه پاته شوی د صوبایي حکومتو حصه پاته شوی په افغانستان کې د یو داسې عمل اعلان وکړه چې دې جنګ ته موږ په دیني عقیده او په اسلامي عقیده باندې شکست ورکړو چې وروره دا جهاد نه دی دا فساد دی دا ورور-وژنه ده په دې کې د پښتنو او د افغانانو قتل عام روان دی او په دې نتیجه اوس ټول رسېدلي دي او دا خبرې به باچا خان او ولي خان کولې خو بدبختانه موږ به نه منلې که داسې نن پښتنو افغانانو ورونو موږ په پي ډي ایم راسو ستاسو د نن د پي ډي ایم هولي سولې بیانیه دا د باچا خان او د ولي خان بیانیه ده تاسو وکتل که چیرې د ووټ په تقدس په 48 خوا به د څه وی چې د ډاکټر خان صاحب حکومت یې ختم کړي تاسو باور وکړئ زما دا ایمان دی چې دا پېښه به پرون یا نن نه کېدله چې د کوم په ضد موږ راوتلي خو خلکو نه منله باچا خان او د هغه ملګري چې په کوم انجام په کوم انتقام ورسېدل په تاریخ کې زموږ ستاسو په مخ کې دي که د ووټ په تقدس باندې په 3 کې د سردار عطاالله خان مینګل چې د نېشنل عوامي پارټۍ حکومت و په دې خوا به د څه یولی او داسې یولی چې دا حکومت غیر جمهوري تور مات شو چې په نتیجه کې د یو ورور په حیثیت د یو اتحادي په حیثیت په صوبه پښتونخوا کې مولانا مفتي محمود استعفا ورکړه نن به دا پیښې نه ولی که چیرې پر 18 آییني ترمیم موږ داسې ولاړ پاته سوي وای داسې غوښتنه موږ کړې وای د 40 څخه لکه نن چې د پي ډي ایم په بیانیه کې ده چې په نتیجه کې ولي خان غدار شو په نتیجه کې نیشنلیان خوار شو تباه شو برباد شو زما دا ایمان دی چې زه به نن بلوڅ به د ګیس هم مالک وای د ګوادر به هم مالک وای زه به نن د بجلۍ او د پښتونخوا د ټولو وسایلو مالک وای که چیرې موږ د 40 څخه بعد د باچا خان د آئین ساز اسمبلۍ په اول تقریر عمل کړی وای او په حیثیت مظلوم قامونو بلوڅو پښتنو او سندیانو او محکومو سرایکانو پنجابیانو سره ملګرتیا کړې ولی نن به په دې ملک کې د پارلیمنت او د جمهوریت او د ووټ د تقدس دغه حال نه وای کوم حال چې نن دی خو بدبختانه نه د دې ملک قومي او سیاسي او جمهوري پارټیانو باچا خان یا ولي خان د خپل سیاست او د تدبر پر بنیاد وپېژندئ او بدبختانه نه پښتنو په خپل کام کې د ده په ژبه د ده په جامه د ده په کام د ده په هر څه ورشریک نه دا په پښتنیت او په افغانیت باندې وپېژنئ خو شکر دی نن به دا ووایو چې نن ټولې خبرې هغه ځای ته تللې دي د کومو خبرو چې باچا خان او ولي خان په دې وطن کې غوښتنې کولې اخري خبره به دا وکړه دا د نن پېښه چې نن د کبزین زموږ دا جلوسونه رکاو سوي دي یا موږ ته د سنجاوۍ د سردار فرید او د ملګرو د خوا چې په سنجاوۍ کې بیا کوم تکلیف جوړېږي څه شي ځینې جوړوي دا ظلم دا جبر دا بېعزتي نتیجه یې څه شوله په نتیجه کې نن ته په دې نتیجه ورسېدې چې ته نن د کریمه بلوچ جنازه عام ولس ته نشې ورلیږه کولی په نتیجه کې په دې نتیجه ورسېدې چې تاسو وکتل چې تاسو د یو سپین ږیري نواب بګتي سره څه وکړل نو نتیجه یې نن څه شوه نن په ټوله دنیا کې بلوچ ځوانان په کم نامه او په کم شکل لګیا دي داسې ظلم او د جبر په سایه کې خلک ساتل تا په جنوبي او شمالي وزیرستان کې ولیدل چې نن په نتیجه کې کوم
کم هلچل د پښتنو په ځوانانو کې پیدا شوی دی او که ته ما پر امنه د باچا خان فکر سوچ او سیاست اورېدلو ته نه یې لکې نو دا به څه کوي چې د پارلیمنټ ممبران په عزت نه دي جلسه کول ګناه کبیره ده حق ویل ګناه کبیره ده نو لاره څه شي پاتېږي دا خو د دې سیمې د دې وطن خلکو خو ټول عمر په لکه غاړه ژوند تېر کړی دی نه د چا دهشتګردي منلې ده نه د چا جبر منلی دی سردار امیر الله خان ناست دی د دې خاندان په خپله جنګېدلی دي د دهشتګردۍ خلاف نو دا خو د دې خلکو په تاریخ کې یوه تیره نه ده پاته سوې چې خدا نخواسته ستا په پښو به در پرېوځي نو لازمي به ستا ګریبان ته لاس اچي نن یې کمزوری سي سبا بیا چي سبا یې کمزوری سي بل سبا بیا چي او چې د هر قومګیره د هر مددګاره څه مدد غواړي نو نتیجه به یې څه شي وي چې بلوڅ په غره کې ناست وي پښتون د غره په خوا روان دی جلسه او جلوس به نه وي او ته به ما ته وایې چې ته به د امن او د ورورولۍ او د پاکستانیت سندرې وایې نو خو ګرانه یې راته نو موږ دوی ته وایو ستاسو یې مه ګرانوئ ستاسو هر سلیکشن نن د ملک دپاره عذاب ګرځېدلی وي په یوه جمهوري او سیاسي حکومت کې ملک دومره مار نه دی خوړلی لکه تا چې مسلط کړي خلک دا که د پرون ته د 2002 حکومت و دا که د هغه په شا کې حکومت و او که د اویا سده سلسله تا د نن ورځې پورې شروع کړې ده ته هم په بدنامه ملک هم په برباد نو نتیجه یې څه ده راسئ دا موږ یو په دې ملک یو سیاسي جماعت دا نه غواړي چې ستا سره دې په جنګ وي د ورورولۍ او د برابرۍ د آیین او د جمهوریت د چوکاټ په ادارو کې دننه ستا سره د هره ځایه تلل غواړي او که ته جمهوریت نه منې ته اصول نه منې ته آیین نه منې ته قانون نه منې جلسه نه یې لکې جنازه نه یې لکې نو نتیجه به یې څه شي نو نتیجه خو لازمي لاس و ګریبان وي او چې لاس و ګریبان سوي دي نو څه نتیجه یې راوتلې ده او که خدا نخواسته پر دې اور نور تیل ویږي نو څه نتیجه وي نو زه یو وار بیا د ژوب د تنظیم د ټولو ملګرو شکریه ادا کوم او خاص کر بیا د حیدر خان او د میا صاحب شکریه ادا کوم چې کله د بلوچستان د پښتنو د پښتونخوا وطن د دې سیمې د مېلمستیا دپاره موږ دوی ته دعوت ورکړی دی دوی موږ ته راغلي دي د ژوب د یو ملګري او خصوصا په دې جلسهګاه کې ناست